بسم الله الرحمن الرحیم. د صحافت آداب ذکر کوو. نن هر سړی مایک راخسته دی او د مایک د استعمال چې کوم اصول دي، کوم آداب دي، کوم قوانین دي، د هغې نه خلک نه خبره دي. بس د هر سړي په خوله باندې چې څه راځي هغه وایي. ګوره که یو سړی دا وایي چې زه په سوشل میډیا باندې مشهور شم، نو په سوشل میډیا د مشهورېدو لپاره ډېر زیات کارونه دي. اول زه مثلا داسې به وګڼم چې زه یو عالم یم، خو که مثلا ماته نن پورې ځان مشهورول کولی او دا زما اراده وی چې زه صرف مشهور شم، نو ډېرې طریقې ډېرې خربې داسې وې چې هغه ما استعمال کړې وې، نو اوس په زما فالورز په لکونو باندې وې او ما له به پې باندې پیسې هم راتللې او زه به مشهور شوی ډېر زیات وې. خو لکه داسې کار یو سړی وکړي چې په هغه باندې هغه ته مور او پلار یادېږي، هغه ته پې باندې استادان را یادېږي او هغه ته سړي ته د هغه خپل حیثیت او سټیټس را یادېږي، نو داسې نه دي کول پکار. ټولو نه زیات خیال پکې د دې خبرې ساتل پکار دی چې موږ به الله رب عزت له ودرېږو. ډېر خلک داسې وي لکه اوس علما دي، څه په خپل مر باندې څوک د بل د لاسه غمړه شي، نو خلک په جذباتو کې راشي. د پروین شاکر اشعار بیا په جذباتو کې وایي: قاتل کو کوئی قتل کی آداب سکھا دے، قاتل کو کوئی قتل کی آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کله کله پکې سړی داسې وکړي چې د خنده او د مزاحیه خبرې پکې وکړي چې کم حیثیت کم طریقه د خلکو درومي مخکې، نو په هغې باندې بیان نه کوي. سوشل میډیا دا د جذباتو کار نه دی. په دې کې موږ د خپلې نظریې د خپل سوچ او فکر اظهار به پې باندې کوو. په کار دا دی چې موږ د هغې د اصولو د آدابو نه ځان خبر کړو او د هغې په مطابق باندې د سوشل میډیا استعمال موږ کوو.